دلته به شین چای کې دا د ملګرو د دنیا حالات موږ درښکاره کوو والله هر څه چې کوشش کوي د جمعې په ورځ راووځو. علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه یې دوستان، امید کوم تاسو خیر خیریت دي. دا د جمعې ورځ ده، د کپټن دروازې سره ولاړو، چمن دی، چمن ښار دی. د جمعې ورځ ده، تاسو دا رش وینئ، داسې بد حال دی، داسې بد رش دی چې بیخي یو د بله لین نه سره شکېږي. نو د جمعې ورځ د ملګرو میله ده، سره باید چې به دا اوس د ماښام تقریبا اذانو تقریبا جوماتونه نیمه ګنټه به دوستان کېږي. یار نو بس په چمن کې خو نو د جمعې په ورځ یې مست راشي، بله ورځ یې خاص رش نه وي. دا ګرد خلک که طالبان یې که همداسې کاروباریان یې که همداسې کوچني دوکانو والا یې که غټ دوکانو والا یې، هر څه چې کوشش کوي د جمعې په ورځ راووځي. همداسې هوټلان شورمان دا د بایپاس روډ دی، د بایپاس روډ دی، هغه د کالج روډ دی جلا کېږي، دا د بایپاس روډ دی، پر دا طرف راځي، د حاجي صاحب د مدرسې په طرف ورځي. نو تاسو وینئ دلته اوس داسې راشي. نو ما ته ویله ما ویل په دا ورځ نو هر یو ځان فارغ کېږي، د جمعې میلې ته ځان فارغ کوي. د جمعې نه وروسته دوی وایي پاسکي ته وګوره مشرانو کشرانو، نو هر یو دغه سټور جوړ شوی دی، هر یو جمعې ورځې ته ځان فارغ کوي چې څه مساعد چیرې چې باید انسان چې دا ګرځي ګرده جمعه و ګرده هفته خیال ستړي، نو بس ګرده ملګري دا غواړي چې څه یې ساعت چې یو څه چې بیا انسان چې د کور مشکلات ټنشنونه د دوکان ټنشنونه د هر څه ختموي. نو دغه دې تاسو خپله وینئ دې دا باچکي یې بولئ، هر څه چې بولئ، دا د اوس زمانې ځوانان دي، دا نوې نوې ونډاوې په لاس ورغلي دي. بس تاسو ګور بس بل کار نه دی ورپاته، هېڅ خالص غرار یې پلوان. نو ملګرو تر اخره پورې راسره اوسېږئ او ویډیو درسره لایک ویډیو نه مه هېروئ چې پرېږدئ، لایک یې مه پرېږدئ، سبسکرایب یې مه پرېږدئ. دا به ستاسو ټوله وخت، ځکه چې موږ همداسې کوشش کوو چې تاسو ته ویډیوګانې راوړو، ښې ویډیوګانې. بس د چمن حالات دي، فلانکي حالات یار دی چې ولاړ شو، موږ تاسو ته کوشش کوو چې ویډیو جوړه کړو. دا ویډیو کول هم ډېر مشکل دی، بهر د موبایل اکشن د ویډیو کول، د حالات ښکاره کول ډېر مشکل دی. انسان یې څه په زړه کې تخنیږي، خو بیا هم نو تاسو باید چې زموږ دا تکلیف دا مشکل پالتو نه کړي، بس څه زموږ وکار یې هغه نو باید چې راله کوئ. نو څنګه دی دوستان، دا ویډیو شاید خوند درکړي یا نه یې درکړي. دلته وګوره عادل ته سټریپ پلورا دا پر بایپاس پر روډ ده، کپټن دروازې څخه چې دی لږ د 2-3 منټه مزل چې دی راوکړي بس دا لاوېږي. نو بله دې ځای څخه بیا شورمان شروع کېږي، شورمان دي، دوکانونه دي، یو رش کش دی. نو انشاءالله د دا ځای څخه به ماخر بیا غټ بازار جوړ شوی، که ژوندي وو، که دنیا پاته وله، که دنیا ولاړه وله پر دا سرې زمین باندې. نو دغه حالات دا د بل وطن دلته به شین چای کې دا د ملګرو د دنیا حالات موږ درښکاره کوو. نو څنګه د ویډیو باید چې لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر څو بلې ویډیو پورې به انشاءالله بل ویډیو کې هم دا ویډیو تاسو ته ما ته راکړئ اجازه. په اعلان وسپارم، په اعلان وسپارئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.